دی ته حیا نه وایي چې د خلکو په مخ کې ښکته ښکته ګورې او چې کله ځان لشي نو بیا انسان ته پردی زنانې ته د سر نه تر خپو پورې ګورې نو والله چې ستا د حیا داسې ده چې د خلکو نه دله حیا درځي خو د رب العالمین نه حیا نه درځي حیا خو هغه ده چې ته یې د الله نه وکې دا سترګې چې هېڅوک هم تا سره نه وي چې ستا د رب تا باندې حاضر دی او تا ته یقین دی چې زما رب ما ویني چې ته ځان له ځای کې هم د پردۍ زنانې ته ونه ګورې د خلکو په مخ کې په موبایل کې بیانونه اورې د خلکو په مخ کې په موبایل کې تلاوتونه اورې د خلکو په مخ کې په موبایل کې چې دی نو مطلب ساده کار کوي چې هغه څوک بد نه ګڼي او چې ځان لشي نو بیا توبه وباسه هغه ګن ګوري چې هغې نه الله رب العزت د ټول خلق وساتي نو دا ستا سترګو کې حیا نشته ته که حیا کې نو د خلکو نه کې دا د خلکو حیا دا د رب العالمین نه حیا نه دا د حیا باندې تا ته ثواب نه میلاویږي اجر نه میلاویږي استحیو من الله ویلې دی کنه دا الله نه حیا وکړي او ګوره د مخلوق حیا چې دا نو دا د خلکو په مخ کې سړی کې حیاي چې ځان لشي نو بیا د بې حیاي کارونه کوي او چې کله دا صفت راشي چې د رب العالمین نه حیا شروع شي نو هغه بیا د خلکو په مخ کې هم دا هغه په ځان له ځای کې هم دا د خپلو سترګو حفاظت وکړه الله یعلم خائنة الاعین الله پوهیږي په خیانت د سترګو باندې ته چې د سترګو کمی اشارې کې نو د هغې الله پاک ته پته ده که ته وې چې زما بدن خو حرکت نه دی کړی چا لیدلی نه یم نو ستا رب ستا د سترګې په اشاره هم پوهېږي خیانت دا دی چې ته سترګې وې خیانت دا هم دی چې ته د پردۍ زنانې ته ګورې خو چې د خلکو خیال نه دی نو ګورې ورته او چې کله د خلکو خیال شي نو زر نظر بل خوا واړې چې څوک را باندې پوه نه شي نو حیا دا د الله نه چې د سر حفاظت وکړي نو په سر کې چې څومره اندامونه دي د هغې حفاظت وکړي سترګې دي چې په دې د ګناه ځای ته ونه ګوري ځکه چې دا تعالی الله درکړي وي نو ته به په دې سترګو خپل رب ته څنګه ګوري چې دا تا د رب په خلاف کې نن استعمال کړي دي حق حیا دا ده چې د غوږونو حفاظت وکړي په دې غوږ باندې خو هر شی اورېدی کېږي خو ته یې داسې استعمال کې چې هغه اواز پې واورې چې کوم باندې ستا رب تا نه رضا کېږي د هر هغې اواز نه دا غوږ محفوظ وساتې چې ستا رب پې تا نه خفه کېږي نن قرآن ته موږ تنګېږو احادیثو ته موږ تنګېږو بیان ته موږ تنګېږو او غیبت که د شپې د ماښام نه تر سهاره پورې شروع وي نو موږ له خوب هم نه راځي او ستړي کېږو هم نه تنګېږو هم نه د ګناه خبرې چې دي هغې کې نه تنګېږو د الله او د الله د رسول خبرې نو هغې اورېدو ته نه یو تیار الله الله نو حیا دا ده چې غوږ هم محفوظ کا غیبت نه بچو ساته دروغو اورېدو نه بچو ساته د غلطو خبرو نه بچو ساته د پردو زنانو د خبرو نه بچو ساته ستا په دې سر کې چې دی نو ستا خلوم ده په دې خولي باندې هغه خبره کوه چې تا ته پې ثواب میلاویږي سار چې د خوب نه پاسې تر ماښامه ستا خوله نه ودرېږي کله دروغ وای کله غیبت کې کله کنځلې کې کله خلکو ته ردې بدې وای کله یو الزام په خلکو لګې کله بل الزام لګې نو یاد وساته چې حیا دا ده چې د دې ژبې کنټرول راوله په دې خوله باندې غلطه خبره مه کوه صحیح خبره وکړه چې کوم باندې تا ته اجر او ثواب میلاویږي دا حق حیا ده د الله نه هغه خبره ولې کې چې کوم باندې تا ته نقصان رسی په دې ځان پوه کا الله پاک قرآن عظیم کی فرمائی چې ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب عتید ما یلفظ من قول نرو غرزی یو انسان یو خبره دخلینا الا لدیه رقیب عتید مگر دی انسان سره ساتون کی پرشتي تیاری دی او هغه چې دی نو دغه تمامي خبرې لیکي ځان سره که ښه خبره دی وکړه هغه هم لیکي که غلطه دی وکړه هغه هم لیکي او حدیث کې راځي صحابي نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو انا لمؤاخذون بما نتکلم اے د الله نبی دا موږ چې کومې خبرې کوو
په دې بم ګینې موږ را نیولې کېږو موږ خو ګپ شپ لګو وخت پاس کوو په دې بم موږ نیولې کېږو نبی علیہ السلام ورته وایي و مور د باندې بوره شه قیامت کې چې د جهنم کې دا خلک الټه پراته وي نو دا به د دې ژبو د وجې نه پراته وي چې دی خپله ژبه نه کنټرولوي هر چا پسې دی لګیایي نو د دې وجې نه به دی جهنم ته ځي نو حق حیا دا ده چې د سرم حفاظت وکړي او په سر کې چې څومره اعضا دي چې د دې هم حفاظت وکړي دا اندامونه د الله خلاف کې استعمال نه کړي والبطن وما هوا والبطن وما هوا او کامل حیا د الله نه دادا چې د خپل خېټې حفاظت وکړي په دې خېټه کې چرته حرام وانه چي دا مو وایي چې بس اخون له خو د پیوي که د خري او که د سپی د خپل خېټې حفاظت وکړه دې کې ګوره حرام ما چوه او ګوره حرام دوه قسمه یو هغې چې هغه ظاهر کې پلیتي نه خو هر سړی خپله خېټه پاکه ساتي که تا ته یو سړی وي چې دغه ځای کې ګندګي پرته ده لوی بول پراته دي دا وخوره د ولږې به مړ شي خو ته چرم ده نه خورې تا ته څوک وایي چې ورشه د خنزیر غوښه وخوره نو ته وایې دا خو پلیته ده دا زه نه خورم خره چرته وخوره نو د هغې غوښه نه خورې د سپي غوښه وخوره نو د هغې غوښه نه خورې نو د سود پیسې سهار او ماښام خورې دا خو د سپي نه هم پلیتې دي د خنزیر نه هم پلیتې دي هغه خورې درهم الربا یاکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیه د سود یو روپۍ چې سړی خوري او د ته پته چې دا حق دا د سود ده د شپږو دېرشو زناګانو نه ډېره ګناه ده او سود حدیث کې راځي او یا شاخه دي او یا ګناهونه دي معمولی ګناه یې دومره ده لکه چې سړی مور سره نکاح وکړي نو خپله خېټه محفوظه که که نه د دې نه به لوی ګنسۍ چې ته حرام خېټې ته اچې مونځ دې نه قبلیږي روژه دې نه قبلیږي او دارنګې نور اعمال دې نه قبلیږي ولې چې خېټه کې حرام پراته دي او دعاګانې دې نه قبلیږي نو ایمان کا حیا دا د الله نه حق حیا چې ته د خپل خېټه حفاظت وکړي حرام نار حرام نه ځان وساتې که ظلم باندې څه شی ایثار کړی که دوکه دې کړي که دروغ دې ویلي که چا سره دې غصب کړی غلا دې کړي سود دې کړی دې ټولو نه ځان ساته وما هوا او هغه څه محفوظ وساتې چې کم د دې سره متصل دي ستا د خېټې سره متصل چې دی نو هغه زړه دی چې زړه هم د بغض او د حسد نه پاک وساتې زړه د کینې او د نفرت نه پاک وساتې نن سبا خلق بغضونو او حسدونو تباه کړه نبی رسول الله وی دب الیکم داء الامم قبلکم رو رو لګېدلې د تاسو ته د پخوانو هغه بیماری سوا الحسد والبغضوا هغه بیماری هغه حسد دی او کینه ده بغض دی مونږ پښتانه ټول عمر د بل د مال حساب کو مونږ پښتانه ټول عمر بل ته ګورو چې دی ولې اوچتېږي خپل ورځ په ورځ باندې ښکته را روان یو دا سوچ نه کوو چې زه به په څه اوچتېږم نو حسد او کینه تاسو ته لګېدلې ده او خبردار الا وهي الحالقه دا حسد او کینه چې دي کنه دا خرون کی بیماری دي دا انسان خرئی او بیا وې دا نه ویم چې ګنې اخته ده نه خرئی دا تاسو نه دین خرئی دین بدن دا صفا کې لکه اختو باندې چې پتر راکاږي او ختم شي حسد در پکې راغی بغض در پکې راغی دین نه به ختمېږي نو دړه د حسد نه پاک کا د بغض نه پاک کا د کینې نه پاک کا د منافقت نه پاک کا د کفر او شرک نه پاک کا دا د خېټه سره یو زید متصل دی خېټه نه لاندې ستا عورت دی د خپل عورت حفاظت وکړه حیا د الله نه الله الله حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین فخذیه ازمن له الجنه د دو اندامونو ضمانت چې مال چا راکړه د دواړو جامو ترمنځ جبا د دې ضمانت راکړه چې زب په دی باندې د الله د رضا خلاف خبره نکوما د دواړو پتنونو په منځ کې چې کوم عورتي د نارینه او د زنانه د دې ضمانت راکړه چې زب دا غلط نه استعمالوم دا الله نبی فرمای ز ذمہوارم ز ضمانت کوم چې طلب الله خامخا جنت ور دا حیا د الله نه دا الله نه حیا او د خپل عورت حفاظت او کول الذين هم لفروجهم حافظون
د نیکانو مسلمانانو نښه ده د مؤمنانو چې دوی د خپلو عورتونو حفاظت کوونکي د خپل عورت حفاظت بکې دا حیا ده د الله نه. الله حدیث کې راځي که نه کفل هغه سړی په بني اسرائیلو کې چې زناکار د هغه نه بل نه و. یوه جنۍ ورته راله وایي ماله لږې پیسې راکړه. هغه ورته وایي چې زه خو چا لاسې پیسې نه ورکوم، ته به بیا ماله دا د کم ځای نه راوړې، ما سره زنا وکړه نو زه به تاله دا پیسې درکړم. هغې زنا نه کوله، د پیسې نه ورکولې. هغه زنانه ډېره مجبوره شوه. اخر دا وه چې هغه وایي ما سره زنا وکړه خو ماله پیسې راکړه. د پیسې ورکړې او زنا د پاره روان شو. چې لاړل یو شاړ ځای له، هلته هغه زنانه هغه ټول ریږدي او یریږي. کفل ورته وایي ولې؟ ما خو په زور نه راوستې، ته راپسې راغلې او ما ته دې ویل چې ما سره زنا وکړه خو خیر پیسې راله راکړه، نو ما سره ښه تیاره شوې اوس یریږي. هغه ورته وایي یریږم په دې چې ما سره دا غم دی ما په ژوند کې چېرته زنا نه ده کړې، دا زما په زندګۍ کې اول ځل دی چې زه زنا کوم او یریږم د الله نه چې زه به د الله سره څنګه مخامخ کېږم چې ما ولې دا جرم کړی، ولې مې دا ګناه کړې ده. کفل سره سوچ شو وایي ښه ته د الله نه یریږي، د الله د یرې نه داسې ریږځې ویاو. نو هغه کې سوچ وکړه چې دا جنۍ دا زنانه ده په اول ځل باندې زنا کوي او دومره یریږي او زما بل کار نشته بغیر د زناګانو، نو زه ولې نه یریږم د الله نه. هغې ته وایي خورې دا پیسې مې درکړې وي دا ستا شوې، واخله او زه ځان له په خپل ضرورت کې ولګوه او ته چې د کم الله نه یریږې د حق الله د یرې نه ما هم زنا پرېښوده. زه چې ځو دواړه را روان شو او چې کله را روان شو د شپې نه د شپې دا کفل وفات شو. سحر غیبانه د هغه په دروازه لیکلی شي قد غفر الله الکفله، کفل ته الله پاک د هغه ټول ګناهونه معاف کړل. حیا دا ده چې ته وایې زه زنا وکړم زه به رب سره څنګه مخامخ کېږم، غلا مې کړې ده او د شپې د پردي کور ته وراوړېدلی ما، نو ته به څنګه د رب العالمین سره به سبا مخامخ کېږي. که تا ویلي چې لیټ بند دی ما خلک وده دي نو رب خو نه وده کېږي. لا تاخذه سنة ولا نوم، ستا رب خو هغه ذات دی چې شپې ورځې یو شان هغه تار شي ښکاري، د هغه په طرف کې خواړو شپه نشته، هغه ته خو هر څه رڼا ده. سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار. نو ته د هغه نه څنګه به پټ پاتې شي؟ تاله د الله نه شرم نه درځي. حیا دا ده چې ته د رب نه حیا وکې، خپله خېټې حیا وکې، د خپل عورت حیا وکې. ستا د عورت سره لګېدلي ستا خپې دي، په دې خپو باندې د ګناه ځای ته لا نړ شي، نو دا حق حیا ده د الله نه. که دا حیا من کې راله تاسو په ایمان وی ټول دین راغی که رانغی. اسې مونږ یو پلانې ډېر حیاناک دی، پلانې دغه حیاناک دی چې د خلکو په مخ کې حیاناک چې ځان له شو توبه وباسه. حیا دې ته وایي چې ته د الله نه حیا وکړې. او بیا وایي وان تتذکر الموت والبلا، حق حیا دا ده چې ته ځان ته مرګ مخې ته کې او د قبر زړېدل را مخې ته کې. مرګ را روان دی هېڅ پته نه لګي څوک مخکې دی او څوک وروستو دی. هسې تاسو وګورئ په دې کال کې څومره خلک د دنیا نه لاړل. که ایمان یې ووایه د هغې په دماغو کې به دا و چې زه به مړ کېږم دې کال کې. څومره تکړه خلک، څومره ښایسته خلک لاړل. نو ما او تاسې یو موږ باندې به مرګ نه راځي. مرګ ځان ته مخې ته کا. اول بلا د قبر زړېدل مخې ته کا. قبر کې به زما دا بدن خاورې شي او ډوکي شي، چینجي به مې دا غوښه خوري. قبر د پاره تیارې وکړې، دې ته حیا ویلې کېږي د الله نه. او چې ورځ تېرېږي که نه نو د ایمان تقاضا دا ده چې آخرت له زور ولګوه. موږ چې ورځ تېرېږي نو نور هم غافله کېږو د آخرت نه. ورځ تېرېږي نو دنیا طرف ته زور لګو. هلکه چې ورځ تېره شو د عمر یو ورځ لاړه، والله که دا بیا ستا په زندګۍ کې بیا راشي. بله ورځ تېره شو بله لاړه، دا واپس بیا نه راځي. خوښه د خپله ده که ضایع کې او که نه څه کار ته اخلي. نو مرګ ځان ته مخې ته کا، د قبر زړېدل ځان ته مخې ته کا. ومن اراد الاخره ترک زینت الدنیا، څوک چې آخرت غواړي که نه هغه د دنیا زینتونه څه کوي، هغه د دنیا مزې څه کوي. تاسو سوچ وکئ مسلمانانو، زمونږ د ملک خلک بهر لاړ شي، مسافر شي، دنیا ګټلو له لاړ شي، هلته هغه صفا جوړی شي، هلته هغه نخرې تماشې کوي،
الته هغه په داسې حالت کې ګرځي چې د تمامي دنیا نه هغې د غریبۍ جامې اچولي، د تمامي دنیا نه هغې د کمزوري حالت کې ګرځي. حرم شریف کې دا مزدوران به راتلل نو هغې به د هغې مزدورۍ په جامو کې مونځ کو. ما ورته ویل چې کم سے کم دا جامې خو بدلوئ ځکه دا د خدای پاک کور دی. وی زمونږ د کپنۍ قانون دا دی چې دی جامو کې به دمه کې لکه جامې به نه بدلې 2 غنټې دمه ده رسس دی خدا به پم دی جامو کې د کار په جامو کې. نو ما ورته ویل ما تاسو د خپل مشر لبوځئ زه ورسره یو څو خبرې کوم. ته به ورته څه وی؟ ویم دا خلک قرآن ډېر ښه مني او زه به ورته ویم چې الله پاک په قرآن کې وایي چې یا ایها الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای د ایمان والو زینت د جماعت خواته اختیار کړئ. جماعت له چې ځئ نو ښایسته حالت کې لاړ شئ. تاسو بیت الله له راځئ او په دې کار جامو کې راځئ. دا خو د خدای کور دی. نو معنی دې کې د انسان هغه خپل ضمیر ملامته کوي چې مړه دا خلک څنګه ښایسته راغلی زه څونه خرابو جامو کې یم که نه. نو هغې ویل یاره کار څه ورته خدای نه مني. نو مقصد مې دا و چې هغه خلک دا زړې جامې خیرنې جامې اغوندې ولې وي چې پیسې وګټم. د چا سره چې د آخرت غمي والله که په لونو تې پاتې شي، والله که په تریشرو په غوبلو تې پاتې شي، والله که په بل کار ته پاتې شي دا به هم کوي خو آخرت دپاره به هم غم کوي، آخرت له به هم تیاری کوي. ورونو چې ورځ تېرېږي نو آخرت طرف ته ورنږدې کېږو. چې مرګ ورځ تېرېږي د مرګ نیټه هم را نږدې کېږي. نو کوشش دا کول غواړي چې آخرت له تیاری وکړو. استحیو من الله حق الحیا، د الله نه حق حیا وکئ. نو چې دا صفتونه رال د سر حفاظت دی وکړه، د سر کې څومره اندامونه دي د هغې حفاظت وکړي، د ګیډې حفاظت وکړي، هغې سره چې څومره اندامونه دي د هغې حفاظت وکړي، ځان ته مرګ مخې ته کړي، د قبر زړېدل مخې ته کړي، آخرت له کوشش وکړي. فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله حق الحیا. چا چې دا کار وکړه نو هغه د الله نه صحیح حیا وکړله. چې دا کارونه پکې رال نو د الله نه حیا وکړه. او که دا کارونه نه نو خلک به وایي دا ډېر حیاناک دی. موږ به وایو چې موږ خو ډېر حیادار انسانان یو، خو د الله په نزد زموږ هېڅ حیثیت به نه. الله دې د صحیح تیاری توفیق موږ له راکړي او الله رب العزت دې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.